ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا ظننا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا سورة جن نهشتم سپارا وم نمبر آیات تے د پیریانو بیان ذکر کو دیکی د دی عقیده ذکر کئی چې څنګه د مکی د مشرکانو عقیده وا چې الله رب العزت با قیامت کې مړی نه راځوند کی او بس دا دنیا د ختم شوا بیا څه نشته دی د قصیده د پیریانو د عقیده وا نو دینه دا معلومه شوا چې کم ځای کې د انسانانو څنګه عقیده وي هلته کې د پیریانو هم دغسې وي د ماحول اثر یې که نه که یو کلي کې نیکان خلک وي نو دوی هم نیکان وي د هغې نه اثر اخلي ټیک ده بدان هم پکې که یو کلي کې کافران وي نو دوی هم پکې سي سره اکثر لوي داسې چې یو علاقه کې مسلمانان خو بعضې پکې کافران پیریان ګرځي وانهم ظنم او یقینا دوی ګمان کو کما ظننتم لک څنګه چې تاسو ګمان کوئ الله یبعث الله چې هیڅ کله به راپورته نه کړي الله د چا لره وانا لمسنا السماء یقینا موږ تلاش کا اسمان فوجدناها نو موږ پیدا کړه لره وموند دی لره مولئت دکړې شوې حرسن د چوکیدارانو نه و شهبا او د شدیدن د چوکیدارانو حرسن شدیدن د چوکیدارانو سختونه و شهبا او د شغلونه یعنې موږ وی چې داسې چل شوی دی چې موږ د اسمان د اړخ نه موږ باندې شغلې راوړلي نو چې کله موږ اسمان ته وختو نو اسمان کې سخت سخت چوکیداران ولاړو او شغلې پکې زیاتې وې وانا كنا نقعد بشک موږ به کېناستو منها د دینا مقاعد په ځای د کېناستلو للسمع د اورېدلو اسمان کې به کېناستو پرون مې درته ویلو فمن یستمع الآن بس څوک چې غوږ کېږدي اوس یجد له نو اوبه میزان د پاره شهاب الرصدا شغله تیاره اوس چې څوک اسمان کې کینو د پرشتو خبرو ته غوږ کیدي نالته بس شغله تیاره ناسته بس هغه به څه کوي هغه یې وسیږي وانا لا ندري او بېشکه موږ نه یو خبر اشر اریدا چې آیا د شر اراده کړې شوې ده بمن په هغه چا فی الارض چې ځمکه کې دي ام اراده بهم یا کې اراده کړې ده په دوی باندې ربهم رب د دې رشدن د خیر معنی دا دا چې مونږ ته ګورې پته نه لګي د پیریانو دا خبره په خپله کوي ښه مونږ ته د غیبو پته نه لګي پیریانو په غیبو نه پوهېږي ګوره دلته خپله وایي نبی علیه صلات وسلام پیدا شو پیغمبر شو دې ته پته نه لګېده چې مونږ بعد د اسمان نه دا شغلې ولې راځي په غیبو نه پوهېدل ښه الله نه ما سوا څوک په غیبو باندې نه پوهېږي دا پیریان خپله وایي ښه موږ هم په غیبو نه پوهېدو چې دا څه وجه ده وجه سره تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم نو اورېدلی نو دوی ته دا پته نه لګېده وانا منا الصالحون یقینا من یعنی وانا او یقینا منگا منا الصالحون بعض زمنا نیکان دی ومنا دون ذلك بعض زمنا سوا د دین دی بعض نیکان دی و بعض بدان دی كنا طرائق قدد او منگ لار مختلف والا وانا ظننا بشک منگ مداغ دیار لس بیانونه دی کنه منگ داسیو تاسو ته خلاصه کې پرون ویلو کنه
سورت خلاصه کې 14 قسم بیانات ده دي. وانا ظننا بشک من ګمان کول لن نعجز الله چې چری نشو عاجز کول من الله لرا فی الارض پزمکه کې ولن نعجزه هربا نشو کمزور کول هغه لرا پتیخت سره یعنی من الله نه نشو تختیدل. وانا لما سمعنا الهدى يقينا من کله چې اورید هدایت قران ته هدایت وی ولی دې د هدایت ملو شو کنه آمنا به نو من ایمان روړ پدې باندې چې څنګه مورید ایمانم پیراوړ څنګه مورید ایمانم پیراوړ. فمن يؤمن بربه بسوک چې ایمان وروړي په خپل رب باندې فلا يخاف بس نه دی یریږي بخسن د کمینا ولا رهقن ون د زیاتینا. یعنی څوک چې په الله ایمان وروړي نو الله به د نیک عمل کمینا او ګناه به زیاتینا. معنا باندې پوښي دې د دین نه یریږي چې یاره ما سره به الله څه کوي اسینه ګناه مې ډېره کړي او ګناه مې لږه کړي والله را لزیات ولیکې دینه د بیا نه یریږي. او دغه رنګې دا نه چې نیکي مې ډېره کړې ده والله را لږه لیکلي داسې نه ده داسې نه ده. الله کمی نه کوي په نیکۍ کې او زیاتې نه کوي ستا په ګناه کې. آیات په مقصد پوښ. وانا من المسلمون او یقینا بعض زمونږ نه مسلمانان دي ومن القاسطون او بعض زمونږ نه ظالمان دي. ګوره قاسط دا څه دی دا دلته په معنا د ظالم دی او کله کله قرآن کریم ان الله يحب المقسطین الله مینه کوي د چا سره انصاف کوونکو سره. صحیح شو نو دا قاسط دی هغه مقسط دی. هدایت ساته د دې مصادر جدا دي معنی بزان لکه ښا نه پوهېږي. دیو جنا سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ تقریبا د حجاج ابن یوسف چې خلاف وسخ نه یو ورځ ورته حجاج ابن یوسف وایي زه عادل باچا یم او کنه انصاف والی ما. هغه ورته قاسط دی. صحیح قاسط معنی ان الله يحب المقسطین. بعض خلکو ذهن ته دا معنی راغله چې دا د مقسطین نه دی چې ته انصاف والا باچا. دی خو د حجاج ابن یوسف سخت خلاف نه هغه ورته نه زه پوهېږم حجاج ابن یوسف ورته زه پوهېږم دا قاسط یادوي قاسطون یادوي ظالم یادوي پوه شوې. اما القاسط ومن القاسطون او بعض زمونږ نه څه دي ظالمان دي. فمن اسلم بسوک چې اسلام وروړي فاولئک نو دغه کسان تحروا رشدا پیدا کړه حق لرا. واما القاسطون او هر چې ظالمان دي فکانوا لجهنم حطبا نو دوی به د جهنم خشاک وي. جهنم د پاره به د الله خشاک تیار کړي. وان لو استقاموا او کچر دوی برابر شو علی الطریقه په لارې د توحید د الله باندې لاسقیناهم خامخا مونږ به اسکو په دې باندې مان غدقا او به پراخا. کچر دی د الله په توحید باندې کلک ولاړ وي یا کلک درېدل الله وی پراخ او به ورله ورکما. د دې وجنا د دې معنی علماء دا کړی دي چې ما ان غدقا سمانه ده کچر دی کلک شو په توحید معنی ایمان وروړو نو د دنیا رزق به ورله زیات کم. دویم الله استقاموا على الضلاله لاوسعنا عليهم في الرزق استدراجا. ابن کثیر دوانه معنی کړی دي. الله استقاموا على الضلاله کچر دی پس شو طریقې نه مراد دلته ضلالت واسه په گمراهی باندې شو کلک شو د دنیا رزق به ول زیات کم آخرت کې به بیا شنی. او د دې وجه دا تفسیر سراج المنیر لیکلی دی وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به چې کم زه وبوي نو الته کې مالوي او کم زه چې مالوي نو الته کې فتنه وی. انا باندې پوه کم زه چې وب زیاتی نو میوه زیاتی وی رزقونه زیات وی مال زیات وی او چې کم زه مال زیات وی نو الته فتنه زیاتای. وګورئ د دې عبود د خپل عبود دیدار د پاره خلک د غرونو ته نه څونه د الته کې بیا څه کې ازما کې ګرانش اور غدا چکرې زه دي الته کې بیا وټولو کې شپې ګرانش ته پیسو زیات پیسې دا ولی الته وبدي چې کم زه وبوي ډېر وبوي خپل وبوي الته څه شي الته رزق زیات شي او چې رزق او مال او دولت زیات شي نو بیا فتنه راځي. ښه دا راځي فتنه راځي.
لنفتنهم دې لپاره چې امتحان وکم په دوی باندې فيه په دې کې ومن يعرض او څوک چې اعراض وکړي عن ذکر ربي د ذکر در خپلنا مخ واړي یسلکو داخل بکی دلرا عذابا صعدا عذاب سختا وان المساجد لله ويقنا جمعتنا د الله د پاره دي فلا تدعوا مع الله احدا نمر بل دا غسر اسوق د الله سره بل سوق شریک مجوړوا دا سموایا چې یا الله یو خو یو لکی یا رسول الله یا الله بل خو لکی یا محمد یو خو یا الله مدد او دی خو بیا یا پیر بابا پنه کېشي د الله نما سیوا بل چا نه را مدد شبل چاته مو وان المساجد لله جمعتون رچا دي د الله دي نو الله نما سیوا بل چا او الله سرم بل چا ترا مدد شموایا مان دا نه مان دا الله وی دانه چې ما تم میرا مدد شو بل تم میرا مدد شا آیات مقصد پوش د دې علماء ډېر معنی کړي یو ان المساجد لله مان دا د ټول از مکه دا صدا دا مساجد الله لا یعنی نبی سلام فرمایي زمنګ د پارا د نور امتونو خصوصیت سره نور امتونو به د جمعات نه علاوه بل ځای مونږ نه کېدو او زمنګا پټی کې مونږ کېږي کور کې خو ثواب یې کم دی د جمعات ثواب یې نه ملایي فرض دی ادا کېږي او د یهودیانو به د خپل جمعات د هغې نه علاوه به څه کېږي د صوامعو نه علاوه بل ځای مونځ هغې ته جمعات نشي ویلی خو صوامع دي که نه بیا صوامع قرآن 18 پاره کې ذکر کړي نو د هغې د خپل عبادت خانې نه علاوه بل ځای مونځ نه کېده نو یو معنی دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دا دی چې دا ټول از مکه سره په دې کې مونځ کېږي دویم دلته د مساجد نه مراد اعضاء السجود دي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سجده چې په کوم اعضاء کېږي نه هغه ودي پوه شو په اصل کې خو تاسو مشران نورې چې هغه اته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخ پوزه تندې دې په یو کې حساب کړی د نو بیا څه کېږي وګوره راځي ښه سجده په څو اعضاء کېږي په وو باندې کېږي ښه داسې خو اته راځي چې پوزه او تندې ځان لکې او چې پوزه مخ سر یو کې نو بیا څه کېږي وګوره راځي ښه حدیث کې وګوره راځي پوه شو په دا پنځ دي دا سجده کې لګي دوه شوې او دوه کونډې شوې نو څو شو څلور شو او دوه لاسونه شو شپږ شوې که نه او یو مخ شو او که ځان له ځان لیخلې تندې او پوزه نو بیا څه شو اته شو او حدیث کې دا دي چې په اووه اعضاو کېږي معنا هلته کې په مخ سر یې پکې په یو حساب کړی دی نو دې نه مراد دا څه دي اعضاء السجود دي چې دی دا اعضاء الله دې له درکړي دي چې دا الله نه ما سوا به بل چاته دا نه ټیټې بل چاته به سجده نه کوي دویمه معنا شوه درېمه معنا د مساجد نه مراد څه دي کورونه دي چې څومره کورونه دي عبادت خانې دي دا دې دپاره جوړ دي چې دې کې به صرف د الله عبادت کېږي هکه د یهودیانو هغه عبادت خانې دي او کار څه دي دا تفسیر زاد المسیر ذکر کړي دا توجیهات وان المساجد لله یقینا جمعتنا خاص د الله لپاره دي فلا تدعوا مع الله انما بل د الله سره د نسوک وانه لما قام عبد الله یقینا شان دار کله چې درې د بنده د الله یدورا بلنه کولا الله تکادو نزدې ويكونون عليه لبدا چې دوی پاغه باندې را پڼ شوي وي راغون شوي دوه معنی دي یو معنی دا انه لما قام عبد الله نه مراد پیغمبر علیه السلام دی کله پیغمبر علیه السلام درې د قرآن تلاوت کو او دا پیریان راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت اورید نو قریب چې دی پیدا سره پڼ شوي وي د پاره د استماع القرآن قرآن دومره خو چې یو بل نه مخکې کېدل یو معنی شو دوی معنی دینه مراد مکی مشرکان دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدو د الله اړخته دعوت ورکاو چې صرف د الله عبادت کوي د مخلوق مکوي د بل څه عبادت مکوي قریب و چې دی پر پڼ شوی پیغمبر علیه السلام له تکلیف ورکړی وي عبد الله ورته ویخه د الله رسول ته دلته بنده دا بنده وخه وانه لما قام عبد الله کله چې ودرېد بنده د الله مراد پیغمبر علیه السلام نه يدعوه
چې د الله بلنه کولا کادو یکونون علیه لبدا نږدې و چې دوی په هغه باندې راپڼ شوي وي راجمع شوي وي قل ورته انما دو بشک زرا بلم ربي خپل رب ولا اشرک بی احدا او نه شریکوم دا غسر اسوک قل ورته انی لا املک لکم ز مالک نیم ستاسو د پار زرند دفع کول د ضرر ولا رشد او نه د رسول د پیده قل ورته انی لا یجرنی اچره پنا نشرا کول مات من الله د طرف د الله نه احد نسوک ولنا جد اچره زب پیدا نکم من دونی سوا دا غنا ملتحدا زید پنا الا بلاغ من الله مگر زر رسولکم د الله د خبر رسالاتی او پیغامونه دا او من یعص الله اسوک چنا فرمانی کې د الله او د رسول د الله ان لو نار جهنم بشک هغه پر اور د جهنم نه خالدین فیها بلا همیشه به پای کې ټول مر حتی تر دې پورې دار او چې دی ویني ما قیامت یو عدون چې دی سره وعده کولی شي پس یعلم نظر دې چې دوی به پوښ مناظف ناصرن چې څوک دې کمزور ناصرن امدادي او اقل عدد او کم دې پشمیر کې بیا په پته ولګي چې د سیره سو پخې دی خو پیغمبر علی السلام صحابه ته کمزور وي قیامت کې په پته ولګي چې زورور څوک ته کمزور څوک دی قل ورت وای ندری یقینا زنیم خبر قریب آیا نزدې دې ما هغه قیامت تو عدون چې تاسو سره وعده کولی شي ام یجعل له ربی امدا یا به وګرځي غیر پر رب زما مودا عالم الغیب پویږي په غیب فلا یزرو نه خبر یغه علی غیبی په خپل غیب باندې احدن اسوک الا من ارتضى مگر هغه څوک چې غوړه کې مر رسولین د پیغمبرنا فانه يسلك بشک چلی من بین یدیه مخکدنا ومن خلف رست داغنا رسدن چوکیداران معنی دادا غیب نه مراد دلته قران دی دا نه چې غیب علم الله پیغمبر تور کی ہدایت دا مقصد نه دی دا غیب علم چې الله په دا قران وما هو علی الغیب بظنین قران تم غیب لیدی کنه پوښ په سورته اذا الشمس کوورت تکویر کې شته نو مانسره چې پیغمبر الله غوړه کینو چې د تکم وحی را لګي دغه وحی نه مخکې څوکیداران پرشتي وي رستم وي چې دې کې څه ګړبړونه کې پیریان یېونه تختی لیعلم دې لپاره چې ښکار کې الله ان قد بلغو چې یقینا دې رسول دي رسالات رب پیغامونه در خپل واحاته او احاطه کړی د بما پایله دې چې دوی سره دی واسا راګر کړی دی الله کل شی هر یو شهادتن پشمیر کې یا ارحم الراحمین برحمتک الله زم ګناه معاف کړي موږ مور پلار ګناه معاف کړي آینده کې موږ ګناه نه وساتي په کورونو د حیا او د عزت پر دی راوچ